ښه پیغمبر علیه صلات وسلام چې کله اذان واورېد بیا څه ویلي چې ارفعوني ما مونځ ته جګ کړئ ښه زه مونځ کول غواړم مخکې څه فقالت عائشة رضي الله عنها قد أمرت أبو بكر أن يصلي بالناس وأنت في عذر بمالك قال يرفعوني فإني جعلت قرة عيني في الصلاة استروي أخوالي من منزكي قالت عائشة فرفعت بين اثنين رجكمك وقدماه تخداني الأرض زمكي بني ګرځېدلو فلما سمع أبو بكر نحس رسول الله صلى الله عليه وسلم چې کله پیغمبر علیه السلام د ابوبکر سیسي چې کله پیغمبر سلام د خپو کټکاهټ واورېدو که نه نه تأخر رسته شولو ځای نه فأومأ الیه رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر سلام ته اشاره وکړه چې مغه کېږه که نه خوځېږه مه ځای نه فجلس النبي صلی الله علیه وسلم عن یسار ابوبکر پیغمبر اسلام د ابوبکر صدیق صاحب ګس طرف ته کېناستو صحیح ده ګس طرف ته کېناستو څه معنی شو امام ګرځي که نه ښي طرف ته دی یو مقتدي وي وكان النبي صلى الله عليه وسلم حذاء يكبر ويكبر أبو بكر بتكبير النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر سم روغني تکبیر او ابو بکر به ویلو مخته سیده ويكبر الناس بتكبير ابي بكر حتى فرغ ثم ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم غير تلك الصلاة حتى قبض ببل منزنا وکړي وكان ابو بكر الامام والنبي صلى الله عليه وسلم وجه حتى قبض بده سیالات راولو چې کنه جامع ته نشو حاضر شو دي ابو بكر مسكر امام وبي قال حدثنا حماد عن ابي عن ابراهيم قال يا ام القوم ولد الزنا والعابد والعربي اذا قرأ القران شکل قاری وګرځي کنه ولد الزنا وي یا غلامي کنه یا دیهتی سړی چې پوهه کس وي کنه قرات ول ورزي به کولی شي مونږ خو بهتر نه ده کچو دینه اعلی درجه ولي ماغدي وکي وبه قال حدثنا ابو حنيفه عن الهيثم عن كرامة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى برجل فصلى خلفه وامرأة خلف ذلك فصلى خلفه پیغمبر سم سړی ولاړو کنه وامرأة خلف ذلك خزه پس ورسته لاړه پس صلى بهم جماعه سید جامع سره منځ کو خو شنو مخازات غیره پکې نه و کنه ټیک شو لکه مخازات څه نه ټیک ده وبه قال حدثنا ابو حنيفه عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله وملائكته يصلون على النبي على الذين يصلون الصفوف كم خلق يصلون الصفوف كم خلق صفونه صحیح ملوي کنه دو د لپاره فرشتي دعاګانې کې ځکه چې سب شدید اصل شی دی سب ته ګډ وډ شو پکې پاتې بیا څه دي صحیح ده کنه صحیح ټیک شو مختصر وبه قال حدثنا ابو حنيفه عن عطاء بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الفجر والعشاء في جماعه كانت له براتان کم سره سبي او د مسخوتن منځ کې د ډیر ګران دي کنه جامع سره نه دي لپاره دوا پروانه ملويږي براءه من النفاق وبراءه من الشرك صحیح ده صحیح دي کې سبي منځ غوونه مو صحیح شو سبي مسلم وبه قال حدثنا ابو حنيفه عن عطاء عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من داوم 40 يوما على صلاة الغدوة والعشاء في جماعة کم سړی سبي او د مسخوتن منځ دي څلوي خورځي کنه جمع سره وکي 40 يوما نه كتب له براءة من النفاق وبراءة من الشرك بس صحیح مسلمان شو منافقت پکې نه بوي صحیح ده بس د منځ برکت وي وغیره انو روایت کې خرسي 15 منځونه کنه وبه قال حدثنا ابو حنيفه عن حماد عن ابراهيم عن الشعبي عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الخروج لصلاه الغدوه والعشاء حضرت اجازه ورکړو خاص سبي مسخوتان منځ کې وتل شلل نساء فقال رجل اذا يتخذونه دغلا چې دا ځان د پر چل ولو ګرځي فقال ابن عمر سيدي چې خبر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول هذا ذات حديث بينما تما توي چې دغل نسيتات کا دغل سره کار نشته کله کله د حدیث په مقابله کې چې کله خپل رائے څه ذکر کوي محدثین غوسه کیږي ته صحیح ده ځکه حدیث سره صورتن شرسي معارضه بالحديث شده ممنوع لکه یو سړي حدیث بینول نه امام یوسف سي چې د کدو پیغمبر سند ډیر خوخه چې زه خو دوان نه خورم امام ابو یوسف سي ولا اراده کړی چې قتل کی صحیح ده کنه خو بیا پته نشه چې قتل کنه خو قتل د شي ډیر روایتونه د سین کړو چې وګورل ته محدثین حضرت غوسه کړی د وجنه چې حدیث په مقابله کې خبرې ما بینو زه ته لګیم چې دا خبره ده ته شهر د خو به سپی می خوري سپی خبره ده پکې